بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 140 سے قانون نمبر 66 دی د ناقص قوانین شروع دي. نن به موږ د لتدعون لترمین قانون وایو. لتدعون لترمین قانون به وایو. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله التقاء ساکنین علی غیر حده ګورئ التقاء ساکنین دوه قسمه دي. ها اگر تمام یو التقاء ساکنین على حده دی حده ٹھیک شو. یو التقاء ساکنین على غیر حده دی غیر حده التقاء ساکنین على حده ستوي لکه ګورئ احمار چې دوه ساکنین په یو کلمه کې راشي نو دې کې دوه ساکن رالل. یو دا الف ساکن دی ساکن اول ایک نمبر او دا را چې ده کنه دا را دوه ده یو اول ساکن ده دا دویم متحرک ده نو چې دا دوه حروف داسې وي اولنی ساکن دویم متحرک نو مونږ په دې باندې شد واچو به زقه شانتي کو ټیک شوه. نو دلته کې چې دا را ده نو په دې کې هم دا دی ته ساکن ثاني وایي ساکن دویم ساکن. خو دا دوانه ساکن چې دی که نه په یوه کلمه کې رالل په جدا جدا کې نه په یوه کلمه کې رالل. لفظ یو دی یو لفظ کې دوانه ساکنین رالل نو دې ته التقاء ساکنین علی حده وایي. التقاء ساکنین علی غیر حده څه ته وایي. د دې مونږ تعریف کړی دی خو اوس لږ ډېر به ذهن نه وتي په دې قانون کې به واپس لږ راتازه شي بیا به مونږ دا قانون په دې باندې حل کوو. التقاء ساکنین علی غیر حده څه ته وایي. غیر حده دې ته وایي چې دوه ساکنین یو ځای شو خو یو ساکن د یوې کلمې په اخره کې وي او یو ساکن د بلې کلمې په شروع کې وي. په دوو کلمې کې جدا جدا کلمو کې چې کله دوه ساکنین یو ځای شي لکه اوس وګورئ لتدعون نه دی لتدعون دا اصل کې دی لتدعون دا دې ته د جمع واو وایي واو جمع ورته وایي دا اخر دا واو چې دی دې ته واو جمع وایي. او دا نون مشدد په اصل کې داسې دی اولنی نون ساکن دی دویم نون متحرک دی نو دا دوه نونونه موږ سره دي نو موږ د دې نه یو جوړ کو شد هم پې واچو د دې آخري باندې چې کم حرکت وي هغه به په دې باندې په دې شد باندې بیا واچې. نو ګورئ په دې کې موږ سره دا تدعو نه دی تدعو دا یوه کلمه ده او دا نون ثقیله چې دی نون ثقیله ده بله جدا کلمه ده. نو موږ سره دوه ساکن یو ځای رالل یو را سره دا راغی ګورئ ورته لتدعون نه دا موږ سره داسې دی دوه ساکن رالل. لتدعو کې دا واو ساکن موږ سره راغی دا یو واو ساکن دا یو او په دې نون مشدد کې موږ سره دا اولنی ساکن راغی. نو ګورئ دوه ساکن یو ځای شو یو ساکن اول او یو ساکن ثانی دویم ساکن. نو دا اول ساکن چې دی دا په جدا کلمه کې دی دا دویم ساکن په جدا کلمه کې دی. نو چې بیل بیل کلمو کې وي نو هغې ته التقاء ساکنین علی غیر حده وایي او التقاء ساکنین علی حده څه ته وایي چې هم په یوه کلمه کې دوه ساکن یو ځای شي. ټیک شوه. لکه دا احمار را په اصل کې داسې دی ګوره ورته احمار را ٹھیک شو. نو یو دا الف ساکن دی ساکن اول یو دا را ساکن دی ساکن ثانی خو دا احمار را یو لفظ دی کلمه یو ده او دوه ساکن پکې یو ځای شو نو دې ته التقاء ساکنین علی حده وایي. او کلمه جدا جدا ده او دوه ساکن پکې دي یو ساکن د یوې کلمې په اخره کې دی دویم ساکن د بلې کلمې په شروع کې دی دوه ساکن یو ځای شو خو دا یو ساکن چې په اخره کې د کمې کلمې دی دا جدا کلمه ده او د بلې کلمې په شروع کې چې کم ساکن دی دا جدا کلمه ده. نو دې ته التقاء ساکنین علی غیر حده وایي. اوس راځو خپل قانون لا نو موږ ته اوس په دې قانون کې وایي چې هر کله التقاء ساکنین علی غیر حده دی علی غیر حده چې یو کلمه جدا ده یو کلمه جدا ده په یو کلمې اخره کې ساکن حرف راغی د بل کلمې په شروع کې ساکن حرف راغی دا ښکتنی چې کوم مثال درکوم. نو هر کله چې التقاء ساکنین علی غیر حده کې اول ساکن اولنی ساکن چې دی اولنی ساکن د جمع واو وي د جمع واو وي دې ته واو جمع وایي واو جمع د جمع واو وي. ټیک شوه. او واو مده نه وي بلکې غیر مده وي دا واو د جمع واو وي
مده نه وي واو مده نه وي بلکې دا د جمع واو وي ټیک شو نو د جمع دی واوله ضمه ورکول واجب دي د جمع دی واوله ضمه ورکول واجب دي لکه لتدعون په اصل کې تدعون ټیک شو تدعون دا د جمع مذکر حاضر صيغه ده تدعون دا د جمع مذکر حاضر صيغه ده نو دې سره موږ داسې کوو چې کله د دې نه موږ د امر صيغه جوړو کنه د امر صيغه نو د دې په شروع کې به لام امر زیر والا راوړي او د دې د اخر نه به د نون اعرابي ختم کی ټیک شو نو لتدعوا شو داسې ګورئ د دې تدعون نه دی تدعون د دینه مونږه د امر صيغه جوړو نو په شروع کې به لام امر راوړي مکسور وي لام امر همیشه زیر والا وي نو چې کله د لام امر ولګو نو اخر نه به د نون اعرابي ختم شي نون اعرابي ختم شو نو لتدعوا شو اوس چې ته یاره دې سره زه نون ثقيلم لګوم نو بیا به ورسره همدقه لتدعوا راواخلي لتدعوا او نون ثقيله ورسره ولګاوه دا نون ثقيله ورسره ولګو نو وګورئ په دې نون ثقيله کې دا نون ثقيله اصل کې داسې وي اول نون پکې ساکن وي دویم نون متحرک وي ټیک شو نو ګورئ یو دا واو ساکن راغی یو په دې نون ثقيله کې دا اولنې نون ساکن رااله دوه ساکنین یو زیر رالل نو دا لتدعوا اوله کلمه ده یو جدا کلمه ده او دا نون ثقيله جدا کلمه ده نو دا التقاء ساکنین علی غیر حده شو نو اوس په داسې وکي نو چې دې کې دا په لتدعوا کې دا کوم واو ده کنه دې ته د جمع واو وای دې ته واو مده زائده نه وای دې ته د جمع واو وای نو اوس په داسې کې چې د جمع دی واو لا ضمه ورکول واجب دي د جمع دی واوله ضمه ورکول واجب دی بیا قانون وره کله چې التقاء ساکنین علی غیر حده اول ساکن د جمع مؤنث د جمع واو وي نو دا د جمع واو دی اولنې ساکن ټیک شو دا اصل کې دا څه دی لتدعوا نون ساکن نون متحرک نون متحرک نو دا واو ساکن دی او د نون مشدد دا اولنې واو ساکن دی دوه ساکن یو زیر رااله نو کله چې التقاء ساکنین علی غیر حده اول ساکن د جمع واو وي او واو مده نه وي بلکې غیر مده وي دا د جمع واو دی دا واو مده نه دی غیر مده دی نو د جمع دی واو لا ضمه ورکول واجب دي نو اوس پته د دې جمع دی واو لا ضمه ورکې ځکه اخره کې مر سره نون مشدد لګونه ته دې سره ضمه ولګوه نو دا به موږ سره لتدعون شي لتدعون نو د لتدعون به موږ سره څه شي لتدعون ټیک شو اوس راته د دې تعلیل کوي وای د امر جوړولو د پاره مو په شروع کې لام امر مکسور لګول لکه دا موږ لام امر مکسور لګول ٹھیک شو او په اخر کې مو نون ثقيله ولګوله نو اخر کې مو ورسره نون ثقيله ولګوله او کلم چې لام امر لګې نو د نون اعرابي به ختميږي ښه او نون اعرابي مو حذف کړو نو چې کلم لام امر لګاو نو دا خو تدعون نو دا لام امر چې دی دا به د دې نه د نون اعرابي ختم کی نون اعرابي ختم کو ټیک شو اوس په دې سره نون ثقيله هم دا دی ولګاو نون ثقيله مو لګاو نو لتدعون شو دا واو ساکینو د لمن ضمه ور زکه ور کړه چې موږ سره قانون دا دی چې کله د جمع نون وي او د جمع واو وي او اخره کې ورسره نون ثقيله ولګي نو د جمع دی واو لبه ضمه ورکول واجب دي نو موږ ولا ضمه ورکړه ټیک شو لتدعون شو نو اوس د واو جمع او د نون ثقيله د واو جمع او د نون ثقيله په مینس کې التقاء ساکنین راغله نو په دې دوانو ساکنو کې اولنې ساکن واو جمع دی وګورئ په دې دوانو ساکنو کې یو ساکن دا دی او یو ساکن دا دی نو په دې کې دا اولنې ساکن چې دی دا واو جمع دی دې ته د جمع واو وایي نو یو ساکن دا دی یو دا نون اعرابي والا اولنې نون دی نو ضمه په ولګوله نو لتدعون شو او دا یو چې لتدعون دا واو ساکن کاول ځکه د اخره کې به ورله بیا مونږه په دې واو باندې ضمه لګاو ٹھیک شو نون اعرابي ته ختم کو نو دا موږ سره لتدعوا پاتې شو لتدعوا د قشان دی او نون ثقيله ور سره بیا ولګاو نو لتدعون شو نو اوس د واو جمع او د نون ثقيله
په منځ کې التقاء ساکنین راغله نو په دې دوانو ساکنو کې اولنی ساکن واو جمع دی نو ضمم پې ولګوله نو لتدعون شو. ټیک شوه؟ دا خو د جمع د واو خبره وه. اوس راځو او وایي که چېرته دا اول ساکن نه دی د اول ساکن دا د واحد مؤنث حاضر یا وه دا د واحد مؤنث حاضر یا وه لکه څنګه چې په دې کې لتدعو کې د اول ساکن واو دی که نه نو دغه شان که چېرته د واحد مؤنث حاضر یا را سره اولنی ساکن وي او غیر مده وه یعنی یا مده نه وه دا یا چې ده دا د واحد مؤنث حاضر یا ده یا مده نه وه نو بیا د واحد مؤنث حاضر دی یا لا دلته ورته د لا ولګوئ یا لا کسره ورکول واجب دي لکه لترمین وګورئ دا نون مشدد دی د دې نه اولنۍ دا کومه یا چې ده نو دې له مونږه کسره ورکړه لترمین چې په اصل کې ترمین وو ٹھیک شوه د امر جوړولو دپاره مو په شروع کې لام امر مکسور ولګولو او په آخر کې مو نون ثقیله ولګولو ٹھیک شوه ولګو او آخر نه مو نون اعرابي حذف کړو نو لترمین شو ګورئ لترمین شو اخره کې به لترمین نشي ګورئ دا اصل کې موږ سره ترمینا اوس ترمینا دا د واحد مؤنث حاضر صیغه ده د دې په شروع کې چې کله مونږ لام امر لګو لام امر دا لام امر هم په شروع کې ولګو ترمینا زه دوباره لیکم دې سره هم په شروع کې لام امر ولګو لام امر همیشه مکسور وي نو دا به لترمی بشي دا دې ته نون اعرابي وایي دا نون اعرابي هم ته ختم کو دا هم ته ختم کو نو دا موږ سره لترمی شو می دا داسې بیا لیکلی کېږي لترمی ټیک شوه اوس چې موږ دې لترمی سره نون اعرابي لګو که نه نو دا به بیا موږ سره څه شي ګورئ ورته لترمینا اوس وګورئ دا اصل کې موږ سره داسې دی لترمی نون ساکن نون متحرک یعنی فتحی والا نون ٹھیک شوه نو ګورئ اوس موږ سره یو یا ساکن راله او یو را سره په نون مشدد کې اولنی نون را سره ساکن راله نو دوه ساکن یو ځای شو دا ترمی اوله کلمه ده او دا نون ثقیله دا دویمه کلمه ده نو اوس موږ سره دوه ساکن یو ځای شو نو اوس موږ ته قانون کې دا وایي چې کله داسې دوه ساکن موږ سره یو ځای شي که نه نو اولني ساکن د ضمه ورکول واجب دي ٹھیک شوه نو دا به موږ سره کسره ورکول واجب دي یا ده نو دې یا له کسره ورکول واجب دي نو دا به موږ سره لترمین نشي لترمین ٹھیک شوه دا موږ سره لترمین نشو اوس همدقه راته ښایي ښه دا لترمین چې په اصل کې ترمین وو د امر جوړولو دپاره مو په شروع کې لام امر ولګو نو ګورئ دغه لام امر مکسور مو لګو لام امر همیشه مکسور وي دا مو لګولو او په آخر کې مو نون ثقیله ولګو نو آخر کې مو دا بیا نون ثقیله ولګو او آخر نه مو نون اعرابي حذف کړو نو دا یو نون اعرابي چې دی دا یو نون اعرابي دا مونږ حذف کړو دا نون اعرابي مونږ حذف کړو نو لترمین شو ٹھیک شوه نو اوس بیا التقاء ساکنین راغله د واحد مؤنث حاضر د یا او د نون ثقیله په منځ کې نو اول ساکن یا لمو کسره ورکړه نو لترمین شو دا وګورئ دا اصل کې لترمین شو ٹھیک شوه دا موږ سره دا جوړ شو صحیح شوه نو دا زموږ سره د لتدعون او لترمین قانونو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام